مبارک او کاغه هغه اغوست جامې هم په هغه چنده کې داخلې کړې کور کې یو ټاټ پروتو یو بوجه پرته وه هغې د ځان نه راتو کړه او د کیکرو ازغي یې پکې ورکړه تمام مال د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مجلس کې حاضر کو په دیوال باندې داسې لاس تپو بیبي مبارکه ورته فرمایي صدیقه قربان څه ګورې وایي دې دیوال کې ما یو ستن ټومبلې وه هغه ستن را اخلمه که په میدان جهاد کې مجاهدین جامې ګنډي نو په دې ستن باندې به ځان له جامې وګنډي دا ستن هم په کور کې نه پرېږدم بس دا الله او د الله د رسول نوم مې په کور کې پرېښی تمام مال به د رسول الله د کور کله چې سیدنا بکر صدیق رضی الله عنه د تمام مال سره راغی رسول الله مبارک ډېر زیات خوشحاله شو عمر فاروق خاموشه ناست دی ځان سره وایي ما خو وی چې تا نن د کور نیم مال راوړی دی خو ستا نه وړاندې میدان کې ابوبکر صدیق ولاړ دی د کور ستن هم د ګنډلو په کور کې نه ده پرېښې میدان تبوک کې رسول الله مبارک سره شانه بشانه ولاړ دی او دارنګې رسول الله مبارک ته فرمایي قربان تاسو حکم فرمایي چې مونږ د هغې تعمیل کوو د غزوه تبوک په موقع باندې 3 کسان صحابه کرام د ناراستۍ د وجې پاتې شو تفاسیر د هغې واقعه تفصیل سره لیکلې ده نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د هغه واقعې متعلق آیتونه 50 ورځې بعد نازل شو 50 دن نبی علیه السلام د دغه صحابو سره چې په هغې کې یو کعب ابن مالک دی یو هلال ابن امیہ دے یو مرارہ ابن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ دے دا دریوانا مالدار صحابہ کرام دی دیوی چی نبی علیہ السلام سو اعلان کئی او چندرہ غنڈی خی مضبوطی اوخی را سر ولاڑی دی او چی بس دی سو خبریگی منگ با میدان جہاد کے حاضریو دا سلاگانی دا دان سر کولے دیکار کے دا رب ذوالجلال یو عظیم منشاور دی په دې شش و پنج کې چې اوس روانېږو او سبا روانېږو د تبوک غزا جوړه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل بنفس نفیس ولاړ دی زغره مبارکې اچولې ده جنگي خولې په سر دی امام الانبیاء علیه السلام په لاس کې خپل ذوالفقار توره نیولې ده او د کفارو مخالف ولاړ دی رحمت للعالمین چې کله د جهاد نه واپس شي آغا غزا د تبوک رسول الله صلی الله علیه وسلم لا او د هغه صحابانو له الله فتح ورکړه چې کله مبارک واپس راغی او خپل مسجد نبوي ته مبارک رحمت عالم داخل شو ګڼ خلک راغونډ شوي دي هلکه فلانې ولې نو راغلی فلانې ولې جهاد ته نو راغلی اکا مبارک ته خو خپل صحابان داسې ښکارو لکه د لاس دا ورغوي او دا تلې چې انسان ته ښکاري یو شخص ورته په امت او په صحابو کې معلومو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي فلانکې ولې نو راغلی فلانکې ولې نو راغلی یو کس راځي او د دروغو قسمونه خوري بانی کوي دا منافقانو چې پاتې شوي وو نبی علیہ السلام به ورته وایي ځه تم معافې تا تم معافي ده تا تم عفو ده لیکن کله چې د حضرت سیدنا کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ نمبر راغے رسول اللہ مبارک پیجندو مبارک ورته خندا کولا خدای خندا د رسول الله د تبسم نه د غصې او د قهر انداز کارېدو په خندا کې ورته وای کعبه ته ولې پاتې شوې د تبوک د غزا نه بس زړه کې ډېرې وسوسې راتلې چې راشي رسول الله ته دروغ ووایه داسې ورته ووایه لیکن زړه کې یو فیصله کوي چې نن ورته رښتیا وینا کومه او د رښتیاو الله ملګری دی قربان یا رسول الله علیک السلام هیڅ وجه نه وه محض نارستي رانه شوې ده او د تبوک د جهاد نه پاتې شوی یم ته د تبوک د جهاد نه پاتې شوی د نارستۍ د وجې د هلال ابن ربیع نمبر راغی د مراره ابن ربیع نمبر راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین ډېر زیات سخت خفه چې دا خو زما جانثار صحابه وو دې سنګ زما په آواز باندې رستو پاتې شو نبی علیہ السلام صحابو ته وایي سوشل بایکاټ ورسره وکړئ قطع تعلق د دې دریو کسانو سره وکړئ چې څو زما د الله د طرف نه حکم نی راغلی نو دوی سره به سلام کلام او لین دین ختم کې 30 دن چې تیر شو 13 ورځې بعد نبی علیہ السلام دوی ته وفرمایل چې د خپلو بیبیانو نه جدا شئ
کعب ابن مالک وای دا ډېر مالدار صحابي و، ډېر باغات او جیدادونه او زمیندارۍ او تجارت یې و. وایي زه به جومات ته رالم، نبي علیه السلام ته به داسې مخې مخې ته کېدمه، زما نه به د الله رسول داسې مخ واړولو، ما پې سلام واچولو، ما له به د الله ښکلی رسول جواب نه راکولو. زړه کې ډېر دړمن یم او ډېر زیات خفه یم چې کعبه دا دې څه کړي دي، د دواړو جهانو سردار در نه خفه دی. کم صحابي له چې ورځمه هغه صحابي م رانه مخ اړوي. کعب دې ورځې ته پاتې شو چې د الله د محبوبه صحابان په کعب باندې سلام نه اچوي او نه ترې اخلي، او د دواړو جهانو سردار هم ترې خفه دی. بیا چې کله په 13مه ورځ د تبوک د غزا په 13مه ورځ رسول الله اعلان فرمایو چې قربان تاسو دغه 3 صحابو ته ووایئ چې جهاد ته نو راغلي، د خپلو بیبیانو نه جدا شئ. رحمت للعالمین په آواز به صحابو لبیک وی، هغې جدا شو. هلال ابن امیه چې و ډېر زیات بوډا و، سپین ږیري ضعیف و، د هغه